السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دا خطبہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز د کال 2023 د مارچ د میاشتې په 14مه نیټه د بیت الفتوح لندن نه ارشاد فرمایلی وه. دلته به د هغې خطبې پښتو ترجمه د اوا په خدمت کې وړاندې کوو. حضرت مسیح موعود علیه السلام په یوه موقع د صحابه رضوان الله علیهم مقام بیانولو. هغوی فرمایل چې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د سیرت روښانه ثبوتونه دي. اوس که یو تن دغه ثبوتونه ضایع کوي نو دا به داسې وي لکه چې هغه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم نبوت ضایع کول غواړي. نو هغه تن د رسول الله صلی الله علیه و وسلم رښتونی قدر کولی شي چې څوک د صحابه قدر کوي. او یې فرمایي چې څوک چې د صحابه کرام قدر نه کوي هغه بیخي د رسول الله صلی الله علیه و وسلم قدر هم نه کوي. او د هغه دا دعوه د دروغو ده که هغه دا وایي چې زه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره مینه لرم، ځکه چې دا هیڅچېرې نشي کېدی چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره د څوک مینه لري او بیا د صحابه سره دښمني کوي. هغوی فرمایي چې د صحابه ډله هغه پاکه ډله وه چې دوی هیڅچېرې هم د رسول الله صلی الله علیه و وسلم نه بیل شوي نه وو. او د هغوی لپاره د هغوی په لاره کې د ژوند د قربانیانو هم دوی چېرته وروسته نه پاتې شوي، هیڅچېرې هم وروسته پاتې نه وو. فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په اطاعت کې هغوی داسې ورک وو چې دې لپاره هر تکلیف او هر مصیبت زغملو لپاره هغوی هر وخت تیار وو. نو دا هغه مقام دی د صحابه رضوان الله علیهم چې هر احمدي ته وړاندې ساتل پکار دی. چې کله موږ د صحابهو د سیرت باره کې لولو او د هغوی د عملي نمونو باره کې علم ترلاسه کوو نو مله د هغوی یو اهم مقام مخې ته راځي. او دا مقام پکار دی چې زموږ پام دې طرف ته وګرځي چې د هغوی د سیرت، د هغوی د وسوې، د هغوی د کارونو، د هغوی د اطاعت او د هغوی د عبادت دا معیارونه دي چې موږ لپاره نمونه دي. او موږ دا د خپل د ژوند برخه جوړولو لپاره کوشش وکړو.
حضور فرمایي چې دا وزه د ځینو صحابه ځینې واقعیات بیانوم. یو صحابي و ابو دجانه انصاري. هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې طرف ته د هجرت په مخکې اسلام قبول کړی و. دوی د مدینې اوسېدونکي وو. هغوی ته دا احساس هم حاصل و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د بدر په جنګ کې دوی شامل شوي وو او ډېرې د بادرۍ جوهر دوی ښودلی وو. همدغه شان د احد په جنګ کې هم د شمولیت دوی ته توفیق ترلاسه شوی و او چې کله د جنګ رنګ بدل شو، یعنی مخکې مسلمانانو ګټله خو بیا حالات بدل شو او دا یو ځای چې هغوی پرېښودو نو د هغې په وجه کافرانو پې بیا حمله وکړه او جنګ چې کوم حالات و هغه د مسلمانانو خلاف شو. نو هغه صحابه چې کوم هغه وخت رسول الله سره جغد پاتې شوي وو په هغې کې حضرت ابو دجانه هم شامل وو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دفاع کې دوی ډېر زیات زخمی شوي هم وو، خو دغو زخمونو نه باوجود هم دوی رستو شوي نه وو. دا واقع هم د دوی باره کې روایت کې راځي چې کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله توره اوچته کړه په یوه موقع دا وفرمایل چې څوک دی چې نن به د دغې تورې حق پوره کوي. نو حضرت ابو دجانه انصاري ورمخکې شو او ورته دا ووایي چې زه دغه خبرې لوز کوم چې دغه تورې حق به پوره کوم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی دا جذبه چې وکته نو دوی له توره ورکړه. نو دوی بیا جرأت وکړو تپوس یې وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغې تورې حق به څنګه پوره کېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دا توره به د یو مسلمان وینه نه تویي او بل دا چې یو دشمن کافر به دې نه بچ نشي. هغه کافر چې دشمنی کوي چې د اسلام خلاف جنگ کوي د هغوی خلاف به دا استعمالی. نو هغوی دا توره واخیسته ډېر په فخر د جنگ میدان ته جهاد له راغله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په عام حالاتو کې داسې د لویۍ اظهار د خدای پاک خوښ نه وي، خو نن د جنگ په میدان کې د ابو دجانه د ګرځېدو چې کومه طریقه ده دا د خدای پاک ډېره خوښه شوه. په جنگ یمامه کې د مسلمه کذاب خلاف جنگ دوران دوی ته شهادت ترلاسه شوی و. دوی ډېرې په بهادرۍ د قلعې دروازه کلاولو لپاره چې د دننه بنده وه دوی دا یو تدبیر کړو چې خپلو ملګرو ته دا ویلو چې ما د دیوال نه به دننه وغورځوئ. هغه ډېر اوچت فصیل و خو چې داسې دوی هلته وغورځولی شو نو د هغې په وجه دوی خپل ماته شوې وه، خو بیا هم دوی ډېر په بهادرۍ جنګېدلي وو او د قلعه دروازه یې کلاوه کړې وه او بیا مسلمانان هغې ته وردننه شو. د حیرت انګیز جرأت او د مردانګۍ اظهار چې کوم دوی کړی وو. خو بهرحال په دغه حالت کې دوی د جنگ دوران شهید شوي وو او یو ځل بیمارۍ کې دوی خپل یو ملګري ته دا وی چې شاید زما 2 عملونه داسې چې خدای پاک به یې قبول کړي او دا چې زه یو لغو خبره نه کوم، غیبت نه کوم، خلکو پسې خبرې نه کوم، او بله دا چې د یو مسلمان لپاره هم زما په زړه کې کینه یا بغض نشته. بیا د حضرت محمد مسلمه ذکر ملاویږي چې په ابتدایي انصاري مسلمانانو کې دوی شامل وو. ډېر بهادر انسان وو. د احد په جنګ کې دوی هم شامل وو او ډېر په ثابت قدمۍ دوی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ولاړ وو. یو خصوصیت چې دوی د ترلاسه و هغه دا دی چې د دوی په هکله
د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنګوئی داسې هم پوره شوې وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو موقع دوی له خپله توره ورکه، ورته وفرمیل چې تر څو چې مشرکانو سره ستا جنګ وي نو په سره د دغه تورې هغې سره جنګېږه، او چې کله یو داسې زمانه راشي چې مسلمانان یو بل سره په جنګ شي نو دا توره به ماته کړي او په کور به کښېنئ تر هغه وخته چې تر څو په تاسو حمله ونه کړي یا په تا مرګ راشي. نو هغوی په دغه نصیحت عمل کړی و او عمل یې پرې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د شهادت نه پس کړی چې عملاً هغه توره ماته کړې وه او د لرګي یوه توره جوړه کړې وه چې په میان کې به یې ګرځوله چې ترې تپوس وکړو چې د دې فایده څه ده. نو ورته وفرمیل چې د دې حکمت دا دی چې روب قایم وي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاد تعمیل هم ما وکړو چې اوس د اوسپنې توره نږدم او د لرګي توره چاته نقصان نشي رسولی. ځینې صحابه به دا وی چې د فتنې اثر که په چا نه و شوی، یعنې هغه فتنه چې کومه د حضرت عثمان د شهادت نه پس په مسلمانانو کې شروع شوې وه، که د هغې اثر په چا نه و شوی نو هغه هم محمد بن مسلمه و. هغوی د فتنو نه بچ کېدو لپاره په یو وران ویجاړ ځای کې ځان له کوټه جوړه کړې وه او دا به فرمایل چې تر څو چې فتنې ختمې نه شي نو زما همدا اراده ده چې همداسې په بیابانونو کې به ژوند تېروم. نو دا هغه خلک وو چې چا چې کله جنګ کولو نو دې لپاره چې په مذهب باندې حمله کېږي لګیا ده، دې لپاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې مشرکان چې د دین د ختمولو لپاره حمله کوي هغوی سره جنګ کوي. تر څو چې مسلمانان په دغه خبره قایم وو نو د هغوی طاقت همداسې وو چې هغوی به غالبېده، خو چې کله هغوی یو بل سره په جنګ شو او د منافقانو په خبرو کې راغله او د یو بل مری پرې کول شروع کړي نو بېشکه چې حکومتونه خو د هغوی روان وو خو وحدت پکې پاتې نه شو. ورو ورو بیا حکومت هم د دوی کمزوری شو. نن دا موږ ګورو چې یو بل سره اختلافات د مسلمانانو تر انتها رسېدلی دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یوه بله پیشنګویي هم هغه هم پوره شوې ده چې د تیارې د زمانې نه پسه به د رڼا زمانه راځي، د مسیح زمانه چې راشي نو مسیح بیا ومنئ او جماعت سره تعلق جوړ کړئ ځکه چې په دې کې برکت دی. خو دا دغه راغلی د نه منلو په وجه مسلمانانو موږ ګورو چې په خپلو ملکونو کې د یو بل د وینې تږي دي او نتیجه دا ده چې نن عملاً غیر مسلمه دنیا په مسلمانانو حکومت کوي لګیا ده. حضرت محمد بن مسلمه انتهایی صاحب الرای وو او د دوی د اطاعت ګزارۍ واقعیت هم ملاویږي او په دغه وجه خلفا په دې باندې ډېر اعتماد کول، په خاص طور حضرت عمر او حضرت عثمان ځینې ډېر اهم کارونه دوی ته سپارلي وو، ځینې مهمات یې دوی ته سپارلي وو. حضرت عمر خو په ځینې وخت چې کوم د عمالو شکایتونه راتله، یعنې مختلف چې کوم کارکوونکي وو د نظام له طرفه چې به مقرر کړی شوي وو د دوی خلاف به چې کله نورو ملکونو د نورو ځایونو نه شکایتونه راغله نو د تحقیق لپاره به دوی محمد بن مسلمه لېږل. یو ابتدایي صحابي حضرت ابو ایوب انصاري وو. دوی هغه خوشقسمته صحابي وو چاته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د میزبانۍ شرف ترلاسه شوی مدینه کې په ابتدایي زمانه کې. د هر تن دا خواهش وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی په کور کې قیام وکړي او
هر چا هغه د دغه خبرې اظهار کولو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې خواست کولو دی لپاره. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زما د اوخه پرې دی دا چې چېرته د خدای پاک مرضي وي هلته به دا ودرېږي. د حضرت ابو ایوب انصاري خوشقسمتي دا ده چې هغه اوښه د هغې د کور مخې ته ودرېده، خو د خلکو تسلي بیا هم نه وه شوې. هغوی ورته وویل چې زموږ کورونه هم چوغ دي، تاسو مونږ کره راشئ. نو په دې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم قراندازي وکړه او په قراندازۍ کې هم د حضرت ابو ایوب انصاري نامه راوته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د هغوی په کور کې بیا قیام وفرمایلو. او د قیام واقعه ده چې د شپې چې کوم د هغوی کور و د هغې دو منزلونه وو. برني منزل کې حضرت ابو ایوب انصاري اوسېده او لاندنۍ چې کومه برخه وه هغه یې ټوله رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې پیش کړې وه. یوه شپه برني منزل کې دوی وو، نو د اوبو یو لوښی یا منګي هغه مات شو. حضور فرمایي چې د خاورې لوښی وي چې پکې اوبه ایښودلی کېږي. اوس هم د زموږ چې کوم د درېیمې دنیا غریب ملکونه دي په پاکستان کې، په افریقې کې هم په داسې لوښو کې هلته اوبه ایښودلی کېږي. خو بهرحال هغه لوښی مات شو. نو حضرت ابو ایوب انصاري او د هغوی اهلیې ټوله شپه هغه اوبه اچولې په خپله بستره باندې. نو په بله ورځ هغوی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې د شپې واقعه واوروله. ورته یې عرض وکړو چې تاسو برني منزل کې رهایش اختیار کړئ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی خواست قبول کړو او تقریبا 6 میاشتې هغوی حضرت ابو ایوب انصاري کره ایثار وو او د میلمستیا حق هم هغوی ښه پوره کولو کوشش کړی وو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به چې کومه روټۍ پاته هغه به دې خوړه. او په روایت کې راغلی دی چې چېرته به چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګوتو نښې به وي، نو چې کومه روټۍ به چې بد شوې وه چې هغه به راغله نو دیوال ته نه بیا هغه خوړه. او یو ورځ دا وکته چې په روټۍ باندې نښه نشته د هغوی د ګوتو او داسې ښکاري چې روټۍ خوړله شوې نه ده. نو دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کې حاضر شو. ورته یې عرض وکړو چې حضور تاسو نن روټۍ نه ده خوړلې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې روټۍ خو ما چې خوړل شروع کړو، ما وکته چې پکې پیاز او اوږه اچولی شوی دی، نو دا زما خوښ نه دی ځکه ما ونه خوړه. نو حضرت ابو ایوب انصاري ورته عرض وکړو چې کوم شی چې حضور نه خوښوي نو زه یې بیا نه خوښوم او نن د پسه نه به دا دواړه څیزونه نه خورم. حضور فرمایي چې عجیبه د عشق او د محبت کیسې دي دا. حضرت ابو ایوب انصاري په ټولو غزواتو کې شامل شوی وو. د خیبر په جنګ کې چې کوم یهودي سردار په جنګ کې وژلی شوی وو، د هغې لور صفیه چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم حق ته راغله، نو د رخصتۍ نه په بله ورځ سهار چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ لپاره بهر راغله، نو هغوی کتې چې ابو ایوب انصاري بهر پیره ورکوي لګیا دي، ولاړ دي پیرې لپاره. نو هغوی ترې تپوس وکړو چې دا څه وجه ده چې ته پیره ورکوې لګیا. نو هغوی ورته عرض وکړو چې د حضرت صفي چې کوم خپلوان دي هغوی ته زمونږ د لاسه نقصان رسېدلی دی او څه پکې وژلي شوي دي، نو ځکه ما ته خیال پیدا شو چې څوک څه شر ونه کړي او دلته را نه شي او د بدل اخیستو کوشش ونه کړي، نو ځکه زه د پیرې لپاره راغلم. نو په دې ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړه، د هغوی حق کې دا دعا وکړه چې خدایه ابو ایوب همیشه په خپل حفاظت په امان کې وساته، لکه څنګه چې دا ټوله شپه زما حفاظت لپاره چاک ولاړو. حضرت ابو ایوب د روم په جنګ کې هم شامل شوی باوجود د دې چې دوی ډېر بوډا شوي وو، خو صرف دې لپاره پکې شامل شو چې
رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه ځای باره کې پیشنګویي کړې وه چې د دوی وکتې شي. په هرحال دغه دوران دوی بیمار شو او چې کله دوی نه د دوی د آخري خواهش باره کې تپوس وکړی شو نو دوی وی چې ټولو مسلمانانو ته زما سلام ووایي او زما قبر د دشمن په علاقه کې څومره چې مخکې تللی شي لاړ شي ولته جوړ کړئ. نو د شپې چې دوی وفات شو نو د دوی د وفات نه پس د دوی جنازه د دشمن په علاقه کې تر څومره مخکې چې بوتله کېدی شوه دوی یوړه او هلته بیا د دوی تدفین شوی و. د دوی قبر نن هم په ترکیه کې شته او کتونکي دا وایي ځینې داسې روایتونه راځي. اوس حضور فرمایي چې خلکو د بدعتونو والا روایتونه هم جوړ کړي دي. دا وایي چې دینه خو خیروي نه غواړي خو د دوی په قبر چې کوم دعا کېږي هغه قبلېږي. خو بهرحال د ځینې کیسې بیا وروسته جوړې شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی د حفاظت او د امان چې کومه دعا کړې وه د دې نتیجه دا ده چې دوی په ډېرو جنګونو کې شامل شوي وو خو د هر ځای نه د غازي په طور واپس راغلي وو. ډېر اوږد عمر دوی ته حاصل شوی وو. بیا موږ ګورو د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو حضرت عبدالله بن رواحه چې د عربو یو ډېر مشهور شاعر هم وو او د شاعر رسول په لقب هم پیژندل کېده. د بدر د غزوې د ختمېدو نه پس د فتح خبر هم مدینې ته ټولو نه مخکې هم دوی وړی و. د حضرت عبدالله بن رواحه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د عقیدت د مینې او د غیرت اظهار واقعیت هم ملاویږي. یو ځای کې داسې ذکر راځي چې د عروه روایت دی چې حضرت اسامه بن زید هغوی ته ویلي چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو خر سور شو چې په پالان پروت او د هغې د لاندې د هغه پالان د لاندې د فدک د علاقې صادر و. هغوی خپل شاته اسامه کېنولی و او د حضرت سعد بن عباده عیادت لپاره دوی د بنو حارث بن خزرج قبیلې ته تشریف وړو. دا د بدر د واقع نه مخکې خبره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وخت د یو مجلس د خوا نه تیر شو چې پکې مسلمانان او مشرکان او یهودیان ګډوډ ناست وو او په دې کې عبدالله بن ابی هم وو او په دغه مجلس کې حضرت عبدالله بن رواحه هم موجود وو. چې کله د هغه مجلس ته جوخت دی ورسېده نو د دوی د سورلی په وجه چې کوم څه دوړه وه هغه هلته پیدا شوه. نو عبدالله بن ابی په خپله پوزه په صدر پټه کړه ورته وویل چې په مونږه دوړې مه اچوه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته السلام علیکم وویل او بیا لږ ایسار شو د خپل سورلی نه لاندې راکوز شو او هغوی د خدای پاک طرف ته راوبلل او قرآن یې ورته وویلو. نو عبدالله بن ابی ویلې چې دا خبره ښه نه ده چې دا ته چې کومه خبره کې که دا رښتیا هم ده نو بیا هم زموږ مجلسونو کې موږ تکلیف مه راکوه او خپل ځای ته لاړ شه او څوک چې تاله راشي نو هغه ته دا خبرې کوه. حضرت عبدالله بن رواحه هم هلته ناست وو. هغوی ورته عرض وکړو چې یا رسول الله تاسو زموږ مجلس ته تشریف راوړئ دا موږ خوښوو. هغوی هېڅ پروا ونه کړه چې کوم د هغوی سردار دی هغه څه ویې لګیا دی. نو دا د هغوی د غیرت او د محبت بې اختیاره اظهار و چې کوم هغوی کړی و او د هغو سردارانو او د دنیادارو هېڅ پروا هغوی ونه کړو. بیا د حضرت ابن عباس نه یو روایت دی چې په یو مهم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو صحابیان لېږلي وو چې پکې حضرت عبدالله بن رواحه هم شامل وو
د جمعې ورځ په هغه مهم کې چې کم نور اصحاب شامل وو هغه سحر روان شو، خو دوی وی چې زه به وروسته پاتې شم، د جمعې لمونځ به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره به وکړم او بیا به وروسته هغوی سره ملاو شم. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې کله ولیده چې دوی په جومات کې موجود دي، نو د جمعې د لمونځ نه پسې دوی نه تپوس وکړو چې د کوم څیز داسې و چې دی د خپلو ملګرو سره د روانېدو نه منع کړي. نو دوی ورته عرض وکړو چې یا رسول الله زما دا خواهش و ډېر زیات او تمنا مې وه چې زه د جمعې لمونځ کې تاسو سره شریک شم او ستاسو خطبه واورم او بیا وروسته زه هغوی سره به لاړ شم او ورو به رسم ته راوړئ. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورته وفرمیل چې ځمکې کې چې هر څه دي که ته هغه هر څه خرج کړې، نو هغه خلک چې کم د هدایت مطابق دې ځای نه تللي دي، نو هغوی سبقت یوړو، یعنی اطاعت چې کم دی هغه فرض دی، یا هغه اجر او هغه ثواب به ته بیخي بیا نشي بیا موندلی. نو دې نه پس په روایتونو کې راځي چې کله هم چې په یو غزوه یا په مهم به تګ و، نو حضرت عبدالله بن رواحه به ټولو نه مخکې په هغه لښکر کې شاملېده او د ټولو نه آخر کې به مدینې ته هغوی واپس راتله. بیا یو روایت کې راځي چې حضرت عروه بن زبیر نه دا روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم په غزوه موته کې حضرت زید بن حارثه د لښکر سردار جوړ کړی وو. دا فرمایلی چې که دوی شهید شو نو بیا به حضرت جعفر بن ابي طالب د لښکر مشر یو، که هغوی شهید شي نو بیا به حضرت عبدالله بن رواحه به قیادت په لاس کې واخلي، او که عبدالله هم شهید شو نو بیا چې مسلمانان څوک خوښوي هغه د خپل مشر کې. د دغه لښکر د روانګۍ او د الوداع وخت راغلو، نو حضرت عبدالله بن رواحه په ژړا شو. خلکو دې نه تپوس وکړو چې ته ولې ژاړې؟ نو دوی ورته وایي چې قسم مې دی په خدای چې زه دنیا سره بیخي څه مینه نه لرم او هیڅ شوق مې نشته د دنیا، خو ما د دغه آیت چې وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا او وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا بارکی رسول الله صلی الله علیه و وسلم نه اوریدلی دي چې هر یو تن به یو ځل ضرور اور سره مخ کیږي. نو زه نه یم خبر چې په پل صراط باندې خطو نه پس بل اړخ ته به زما سهل وي، خو دغه خلکو چې د خدای ویره لرله دې باره کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د بهترین انجام خبر هم ورکړی دی، او دې ذکر هم ملاویږي چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایلی وو چې د جنگ موته چې کوم د لښکر مشرانو امیرانو دغې باره کې چې ما دوی په جنت کې د سرو زرو په تختونو باندې ناست لیدلی دي. نو دا خلک دغه خلکو خپل مراد بیا مونته و، د دوی د شهادت جذبه د دوی د یو شعر نه داسې ظاهریږي چې ترجمه یې دا ده چې داسې غشي او داسې نیزې دې په ما ولګي چې زما د کلمو نه تیر شي او د ځیګر نه مې تیر شي او د خدای پاک په دربار کې د زما شهادت قبول شي، او چې کله خلک د زما د قبر د خوا نه تیریږي نو دا دی وایي چې خدای پاک د ده سره ښه وکړي چې دا څومره عظیم غازي و. په جنګ موته کې چې دا شهید شوي دي نو د دې څه تفصیل داسې دی چې د موته مقام ته چې کله دوی ورسېده نو معلومه شو چې غسانیانو د مسلمانانو خلاف د روم د بادشاه نه مدد غوښتی دی او هغه د 2 لکو لښکر د مسلمانانو مقابلې لپاره رالیږلی دی. نو په دغه موقع چې کوم د مسلمانانو د لښکر مشران وو هغوی یو بل سره مشوره وکړه چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په خدمت کې پیغام لېږل پکار دی چې دشمن تعداد د دشمن شمېر ډېر زیات دی، نو ځکه کومک دې راولېږلی شي، او یا چې بیا سم د رسول الله صلی الله علیه و وسلم ارشاد په هغې به بیا عمل وکړی شي.
نو په دغه موقع حضرت عبدالله بن رواحه د مسلمانانو حوصلې ډېرې زیاتې کې او د دوی چې کومه رزمیه شاعري وه هغه هم ښه په کاره شوه. د مسلمانانو 3000 لښکر و او د 2 لکو لښکر د دشمنو د هغې مقابلې لپاره دوی ورمخکې شو. او د حضرت عبدالله بن رواحه چې کوم د شهادت خواهش و د دې ذکر حضرت زید بن ارقم داسې بیانوي چې حضرت عبدالله بن رواحه زه په خپلې اوښې باندې شاته سور کم او غزوه موته ته ځان سره بوتلی وم. حضرت زید بن ارقم حضرت عبدالله بن رواحه د یو یتیم ماشوم په طور پاللی و، تربیت یې د هغوی کړی و. دوی وایي چې یو شپه ما حضرت عبدالله بن رواحه په دغه شعر ویلو واورېده چې هغوی پکې خپل کوروالا یادول او دا ذکر یې کول چې زه به اوسې چېرې کور ته واپس رانه شم. او ډېر په خوند هغوی دا شعر ویلو او په هغې کې هغوی خپلې اهلیې ته خطاب کړی و. دا یې ورته وی چې د زیارت هغه ماښام چې کله ته زما د اوښ پالن د جهاد د سفر لپاره سم کړی و او په آخري ځل ماته جوخته شوی وې، نو ستا هغه حالت څومره ښه او څومره مبارک و او په تا کې هېڅ عیب یا خرابې خو نشته. خو زه اوس دغه د جنګ میدان ته راغلی یم او دې نه به واپس تا طرف ته به چېرې رانه شم. نو دا غایبانه الوداع دوی ویله خپل د کور خلکو ته. نو زید چې کله دا واورېده نو ډېر خفه شو او په ژړا شو. نو حضرت عبدالله هغوی ته غوسه ورته لږه وکړو. دا یې ورته وویل چې ای کمکله که خدای ما ته شهادت راکړي نو دې کې ستا به څه نقصان وي؟ ته خو به زما دا سورلی یوازې بوځې په ارام او په دې کې به ناستې واپس به لاړ شي. د جنګ په میدان کې په جهاد کې حضرت عبدالله بن رواحه د بادرۍ ښه جوهر ښودلی و. حضرت نعمان بن بشیر بیانوي چې حضرت جعفر چې کله شهید شو نو حضرت عبدالله بن رواحه د لښکر یو طرف ته و. خلکو هغوی راوبلل او دوی ځان مخاطب کړو. دا رضیه شعرونه ویلو رامخکې شو چې ترجمه یې دا وه چې ای زما نفسه آیا ته به داسې جنګ نه کې چې ژوند قربان کې د مرګ تالاب کې ته داخل شوی یې او چې کوم د شهادت خواهش تا کړی و د هغې د پوره کولو وخت راغلی دی. که ژوند نظرانه دې وړاندې که نو کیدای شي چې نیک انجام ته ورسې. موسد بن شیبه بیانوي چې حضرت زید او حضرت جعفر چې هم شهید شو نو حضرت عبدالله بن رواحه میدان ته رامخکې شو او چې کله نیزه هغوی ته ولګېد او د وینې یو دار د هغوی د جسم نه راووتو نو هغوی خپل لاس مخکې کړو او هغه وینه یې واخیستو په خپل مخ یې ومږله او بیا هغوی د دشمنو د مسلمانانو د صفونو ترمنځ پرېوته. خو تر آخري ساه د لښکر د سردار په طور دوی د مسلمانانو حوصله زیاتوله او ډېر په مؤثر او په جذباتي رنګ کې مسلمانان انګیق کول او خپل مدد لپاره بیا رابلل چې ګوري مسلمانانو ستاسو د رور لاش د دشمنانو مخې ته پروت دی، رامخکې شئ او دشمنان د خپل د رور د لارې نه لرې کړئ. نو مسلمانان په دغه موقع ډېر په زور ورمخکې شو، په کافرانو یې حمله وکړه او یو پسې بله حمله یې کوله تر دې چې دغه دوران د حضرت عبدالله شهادت هم وشو. حضرت عبدالله دغه دوران شهید شو. د دوی یو خصوصیت باره کې د دوی چې کومه کونډه وه هغوی دا وی چې د شهادت نه پس د هغوی واده شوی و. بل نو د هغوی خاوند چې کوم هغوی ته تپوس وکړو چې د عبدالله بن رواحه پاکیزه سیرت باره کې ما ته څه ووایه نو هغې څه ښایسته ګواهي ورکړې وه. هغوی دا وی چې حضرت عبدالله بن رواحه به هېڅ چېرې د کور نه تر هغې نه وته تر څو به چې 2 رکعته نفل لمونځ نه و کړی. همدغه شان چې کله به هغوی کور ته راننوته نو لومړی کار به یې دا کولو چې یو چارندان به یې وکړو 2 رکعته نفل لمونځ به یې وکړو. نو دا هغه خلک وو چې هر وخت به او په هر حال کې به خدای پاک یادولو. د دوی د اطاعت د واقعي د دوی د اطاعت د معیار یو روایت ذکر ملاویږي. حضرت ابولیلا بیانوي چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه ارشاد فرمایله. دغه دوران هغوی فرمایل خلکو ته چې کښېنئ. حضرت عبدالله بن رواحه د جومات نه بهر خطبه اورېدو لپاره حاضرېده. هغوی هملته کښېناسته
او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې زادک الله حرصا علی طاعة الله و طاعة الرسول، چې عبد الله بن رواحه خدای او د رسول له تاسو د جذبه د خدای پاک نورم زیاته کی. د دینی خبرو کولو، د دینی مجلسونو لګولو او د مقصد د گفتگو کولو او د یو بل حق پوره کولو د پر دغه خلکو سم معیارونه وو. حضرت ابو دردا بیانوي چې زه د دغه خبره نه خدای پاک پناه غواړم چې په ما د یو داسې ورځ چېرته راشي چې زه د حضرت عبدالله بن رواحه یاد نه کړم. هره ورځ د هغوی یادوم او د دې وجه د دوی دا خوبي ده چې هغوی چې کله زما سره به د هغوی ملاقات کېدو که هغوی به د شانه را روانو نو خپل لاس به زما په اوږه کېښود او که مخامخ نه به را روانو نو په سینه به راته لاس کېښود او فرمایل به چې یا ابو دردا راځه چې لکینو ایمان تازه کو، څه د ایمان خبرې وکړو. او بیا به هغوی ما سره کېناست او تر څو به چې موږ ته موقع میلاوېده نو موږ به خدای پاک یادول. او بیا به فرمایل چې ای ابو دردا د ایمان، حضور فرمایي چې دا د ایمان مجلسونه دي او دا د ایمان د مجلسونو جوړولو دا نمونې هغوی قایمې کړی وې چې موږ لپاره وسوه دي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی د خبرو د مجلسونو ته څنګه سند ورکړی و. حضرت انس بیانوي چې حضرت عبدالله بن رواحه ته د حضرت عبدالله بن رواحه عادت دا و چې کله به هم هغوی چېرته صحابي سره میلاوېده نو دا تحریک به ورته کوله چې تعالی نؤمن بربنا ساعه، چې راځه چې څه وخت لپاره په خپل رب ایمان راوړو. هغوی یو ځل دا خبره یو تن ته وکړه نو هغه له غوسه ورغه او هغه رسول الله له لاړو ورته چې یا رسول الله ابن رواحه ته وګورئ چې دا خلک د هغه خبرې نه لرې کوي چې کوم تاسو خلکو ته کوئ او لږ ساعت لپاره د ایمان دعوت ورکوي لګیا دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې یرحم الله ابن رواحه دی، چې خدای پاک د په عبدالله بن رواحه باندې رحم وکړي. هغوی هغه مجلسونه خوښوي چې فرشتې په فخر کوي. دوی د یو ډېرې لوی پایې شاعر وو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دربار چې کوم شاعران وو، حضرت کعب بن مالک او حضرت حسن بن ثابت، نو هغې نه علاوه درېیم دوی ډېر د لوی پایې شاعر وو. د دوی شاعري رزمیه وه. موجم الشعرا مصنف لیکي چې حضرت عبدالله بن رواحه د جاهلیت زمانې په شاعرۍ کې هم ډېر قدر او منزلت لرلو او د اسلام په زمانه کې هم دوی د ډېر لوی مقام او مرتبه حاصله وه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې یو شعر حضرت عبدالله بن رواحه داسې ویلی دی چې هغې ته د هغوی بهترین شعر ویلی کېدی شي او دا شعر د هغوی د زړه کیفیت ښه بیانوي. په دې کې حضرت عبدالله رسول الله صلی الله علیه وسلم مخاطب کوي او داسې هغوی ویلی دي چې لو لم تکن فیه آیات مبینه کانت بدیهته تنبیک بالخبر، چې کستا چې یا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم که محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره د صداقت اظهار لپاره هغه ټول واضحه او روښانه نشانونه نه وي چې کوم دوی لرل، نو بیا هم صرف د هغوی مخ د هغوی د صداقت لپاره کافي و. په خپله د خپل د صداقت اعلان دی کولو. دا هغه خلک وو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رښتونی عاشقانو، چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ کتلی وو، حق یې پیژندلی وو. بیا تاریخ موږ ته د دوو کمومره رونو په تاریخ کې موږ ته د دوو کمومره رونو ذکر هم ملاویږي چې د هغوی جرأت حیرانوونکی وو. حضرت معاذ بن حارث بن رفاعه او حضرت معوذ بن حارث بن رفاعه د بدر په غزوه کې شریک وو او د ابوجهل په قتل کې هم هغوی برخه اخیستې وه. د بدر میدان وو او سخت جنگ پکې روان و او د مسلمانانو مخې ته د هغې نه 3 چنده زیات جماعت ولاړو چې د هر قسمه د جنگ سامان هم هغوی لرلو او په دغه عزم میدان ته هغوی راوتي وو چې د اسلام نامه او نښه به ختموي او مسلمانان غریبان شمېر کې هم لږ وو.
دا ټوله واقعه حضور فرمایي چې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب هم په خپل کتاب سیرت خاتم النبیین کې لیکلې ده د غربت او د بېوطنۍ حالتو د مسلمانانو د ظاهري اسبابو په لحاظ د مکې د خلکو مخې ته دا خلک وو دا مسلمانان چې د یو څو منټو د دې ښکار کېدی شو خو د توحید او د رسالت مینې دی داسې کړي وو په داسې جذبه کې دوی ډوب وو چې د هغې په وجه دې نه زیات طاقتور په دنیا کې بل څه څیز نه و او دا ایمان و د دوی ژوندی ایمان چې یو غیر معمولي طاقت د دوی دننه ډک کړی و. هغه وخت د جنگ په میدان کې دوی د دین د خدمت هغه نمونه ښودله چې مثال نه ملاویږي. هر تن د بل نه زیات د خدای پاک په لاره کې ژوند قربانولو لپاره ناقلاره ښکارېدو. د انصارو د جوش او د اخلاص دا حلو د انصارو د جوش او د اخلاص دا حل و دا عالم و. عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ روایت کوي چې کله عام جنگ شروع شو نو ما چې خپل اخوا دخوا نظر کو نو ما ولیده چې د انصارو دوه الکان دي چې هغه ولاړ دي ما سره او هغوی ته چې ما وکتل نو زما خو زړه ډوب شو ځکه چې په جنګونو کې چې کم اخوا دخوا کم ملګري ولاړ دي په هغې باندې انحصار لري انسان او همهغه ښه جنگ بیا کولی شي چې دا دواړه اړخونه مضبوط وي. خو عبدالرحمن وی چې په دغه حضرت عبدالرحمن بن عوف فرمایي چې زه په دغه خیال کې چې دا ماشومان به زما څه حفاظت کوي چې په دې کې هغې کې یو مانه روشن تپوس وکړو لکه چې د بل نه خپله خبره پټول غواړي چې هغه ابو جهل چېرته دی چې په مکې کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم له تکلیف ورکولو. ما خدای پاک سره دا لوس کړی دی چې زه به هغه وژنم یا د وجلو په کوشش کې به په خپله ژوند قربان کړم. نو چې ما لا جواب نه ورکړ چې د بل طرف نه هم بله هم داسې روشن دا سوال ما نو وکړو نو زه د هغوی جرت ته مې چې وکتو نو حیران شوم ځکه چې ابوجهل خو لکه د لښکر سردار و او څلور واړه طرف ته د هغې ازموده سپاهیان موجود چې ډېر تجربه کاره و. نو ما د لاس په اشاره دوی ته وویل چې هغه دی ابوجهل. نو عبدالرحمن وی چې ما چې څنګه اشاره وکړه نو هغه دواړه ماشومان لکه د باز ورمخکې شو او د دشمن صفونو ته ورننوته او په یوه لحظه کې هلته ورسېد او په تیزی پې ګزار وکړو داسې چې ابوجهل او د هغه ملګري حیران پاتې شو او هغوی ابوجهل راوپرځولو او اکرمه ابوجهل هم خپل پلار سره و خو هغه پلار بچ نه کړی شو خو د شان په معاذ باندې داسې ګزار وکړو چې د هغې ښی لاس کټ شو او زوړند شو او معاذ د اکرمه پسې لاړو خو هغې ته نه بچ شو او هغه د هغې چې کوم لاس پرې کړی شوی و هغې خڼو درولو دوی دپاره په جنګ کې نو هغه په زور راکاږل او خپل د بدن نه لرې کو بیا په جنګ شو. نو په دغه هلکانو کې د ایمان غیرت و د رسول الله صلی الله علیه وسلم عشق و چې د هغې په وجه دوی بې ویرې وو. هغه تن چا چې اسلام ختمول غوښتو چا چې ډېرو کلونو پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم له تکلیفونه ورکول آخر د هغې انجام دی دوی غوښته چې زموږ په لاس وشي. نو نن سبا چې کوم د نامنهاده جهادیانې د دوی په شان دوی نه وو چې د واړه هلکان ماشومان دي چې دوی ته دوی د انتها پسنده تعلیم ورکوي چې راځئ جنګ کوئ د اسلام لپاره بلکې مقصد دا و چې که دشمن موږ له امن نه راکوي باوجود له دې چې موږ بیل شوي وو نو بیا دې لپاره موږ ته هره قرباني کول پکار ده چې امن د قایم شي فتنه پیدا نه شي. خو نن سبا خو په حکومتونو باندې قبضه کولو لپاره هلکان دوی په زور اغوا کوي او بیا د انتها پسنده تعلیم ورله ورکوي. تېرو ورځو کې هم دا خبرو چې د سوریا نه یو هلک د 14 کالو راغلی دی بچ شوی د هغې نه هغوی وي چې زه سکول نه را روان وم چې دوی زه اغوا کړم په زور او بیا مله تربیت راکولو چې ما نه منله نو په ما به سختي کولو په ما باندې به جنګ کولو او ډېره په ګرانه زه هلته نه بچ
شوی راغلی یم. نو دغه قسم حرکتونه مسلمانان کوي لګیا د اسلام په نامه چې بیخي د اسلام د تعلیم خلاف خبرې دي. اسلام د جنگ که اسلام جنگ کړی دی، اسلام که د ژوند قربانولو د قربانۍ جذبه وه په دغه خلکو کې، نو دې لپاره چې دین د بچ کی او په دنیا کې د امن قائم کی. نو د نن سبا جهادیانو کې او په هغه جهاد کوونکو کې ډېر فرق و. حضرت مسیح اسلام فرمایي چې زه عمده نمونه د صحابه په خپل جماعت کې کتل غواړم چې هغوی د خدای پاک مقدم کې او یو خبره د دې په لاره کې خنډ جوړ نه کړي. هغوی د خپل مال او خپل ژوند دی هیڅ نه ګڼي. حضور فرمایي چې زه ګورم، مسیح اسلام فرمایي چې زه دا ګورم چې ځینې خلکو کارډونه راځي چې په تجارت کې یا په سکار کې ورته نقصان وشي یا څه قسم ابتلا پرې راشي، نو فوراً په شبهاتو کې پرېوځي چې په دې نشته موږ چې مسیح مود منلی دی، نو څه غلطي خو نه ده کړې. په دغه قسمه شبهات د دین باره کې، د خدای پاک ذات باره کې، د حضرت مسیح اسلام باره کې فرمایي چې داسې حالت کې هر تن په دې پوهېدی شي چې اصل مطلب او د مقصد نه دوی څومره لرې دي. غور وکړي چې څه فرق دی په صحابهو کې په دغه خلکو کې. صحابه دا وخته چې خدای پاک راضي کړي او په دغه لاره کې که څومره سختۍ او تکلیفونه راځي او که چاته مصیبتونه او ګرانې نه راپېښېدې او په دې کې به وخت لګېده، نو هغوی به جړل، خفه کېده به، او صحابه به دا ګڼل چې مشکلاتو کې پرېوتل به د خدای پاک قرب دوی ته، په مشکلاتو کې به پرېوتو به د خدای پاک قرب دوی ته ترلاسه کېږي. هغوی په دې پوه شوي وو. هغوی فرمایي چې هغوی په دې پوه شوي وو چې د ابتلاونو د لاندې د خدای پاک د رضا پروانه او خزانه مخفي ده. هغوی یو فارسی شعر دلته بیان فرمایلی دی چې هر بلا کی قوم را حق داده است، زیر گنج کرم بنهاده است. چې کوم ازمیښت هم د خدای پاک له طرفه په دغه کام راشي، نو د هغې د لاندې د خدای پاک د کرم یو خزانه پټه پرته وي. بیا وی فرمایي چې په قرآن د صحابهو د تعریف نه ډک دی. هغه له کلو کې وګورئ چې د صحابهو ژوند د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صداقت عمودي ثبوت و. صحابه چې کم مقام رسیدلی وو، هغه قرآن داسې بیانوي چې منهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر، یعنی بعض دی کې داسې چې شهادت بیا مونته دی، یعنی خپل اصل مقصد ترلاسه کړی دی، او بعض داسې دي چې په دغه انتظار کې دي چې غواړي چې شهادت ورته نصیب شي. صحابه دنیا طرف ته نه ټیټ شوي چې عمرونه دې د دې زیات شي او دومره مال او دولت دې ورته ترلاسه شي، داسې د بې فکرۍ او د عیش سامانونه وي. هغوی وایي چې زه چې کله د صحابه دغه نمونې ګورم، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قوت قدسی چې د فیضان کم کمال دی، هغه دغه بې اختیاره اقرار ته مجبور شم چې څنګه هغوی د خلک بیخي بدل کړي وو او بیخي دوی د خدای پاک او څنګه دوی بیخي د خدای پاک طرف ته متوجه کړي وو. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد مبارک وسلم. دی فرمایي چې خلاصه دا چې زموږ فرض دا پکار دی چې د خدای پاک د رضامندۍ د موږ جویا او طالب اوسو، هغې لپاره د کوشش کوو، هغه د غواړو او هغه د خپل اصل مقصد وګرځو. زموږ ټول کوشش او ټوله منډه د خدای پاک د رضا د ترلاسه کولو لپاره پکار چې وي. که هغه په تکلیفونو په مصیبتونو ترلاسه کېږي، نو هم د خدای پاک رضا د دنیا او د ټولو لذتونو نه افضل او اوچت شی دی. خدای پاک دې موږ ته دغه فرض د پوره کولو توفیق راکړي. د مونځ نه پسته به یوه غایبه جنازه کو چې د مکرم الحاج اسماعیل بی کې اډو صاحب ته چې د غانا احمدي وو، د 4 کالو په عمر کې په 8 مارچ دی وفات شوي دي. ان لله و انا الیه راجعون. دی پیدایشي احمدي وو. دوی د والد نامه اسماعیل و بینا اډو، د والدې نامه جنت اډو. دوی پلار عیسائی وو مخکې، او په کال 1923 کې دوی بیعت کړی وو، په جماعت کې شامل شوي وو. د دوی د والدې صاحبې وفات دوی چې لا ورکوټي ودونو شوی وو، او
بي سیکنډري تعلیم ترلاسه کړو د کماسي چې کم ټي آی احمدیه سکول دی او بیا په کال 1940 کې دوی په انګریزي کې بي کړو او بیا دوی د استادۍ تربیت د غانا کالج نه مکمل کړو خپل پیشورانه تعلیم بیا په مختلفو ځایونو کې دی استاد مقرر شوی په کال او تر کال 1980 پورې دی اسسټنټ هډ ټیچر پاتې شو په سکول کې په سال پونډ سنټرل ریجن چې منتقل شو نلته بیا د انګریزي سکول کې وو او د مسلمانانو چې کوم طلبه دي د هغې د سهولتونو تنظیم به دوی کولو په کوم سکول کې به چې دوی وو هلته بیا هغوی جومات هم جوړ کړی وو د مسلمانانو لپاره د مسلمان طلبه لپاره او د کوامې نکرومه یونیورسټي ساینس اینډ ټیکنالوژي چې کومه وه نو هغې کې دوی د انګریزي استاذ وو بیا په مختلفو کالجونو کې دوی ته د تدریس موقع ترلاسه شوی بیا دوی یو کتاب هم لیکلی وو د انګریزي تدریس باره کې چې د غانا او نایجیریا کې ډېر مشهور شوی وو هلته ښودلی کېږي بیا دوی په دغه سلسله کې دوی ته سکالرشپ هم ملاو شوی په یونیورسټي اف بنګور ویلز کې بیلجیم یونیورسټي کې چېرته چې هغوی بیا انګلستان ته راغله او په انګریزي ژبه کې ډیپلومه ترلاسه کړه بیا جماعتي خدمت د دې دی چې په غانا کې دوی په ډېرو جماعتي عهدو باندې وو او په کال 1980 کې دوی د غانا حکومت لخوا د ایتوپیا لپاره سفیر منتخب شوی وو او په دغه عهده وو دوی چې بیا اقوام متحده دوی د او ای یو لیبریشن کمیټه چیرمن مقرر کړو چې دغه په وجه دی په موزمبیک او انګولا چې کوم ریاستونه دي هغه ته ازادي ورکولو کې دی نمایانه کردار لوبولې دی او بیا سموده دی په لیبیا کې هم د سفیر په تور کار کړی وو د دې خصوصیت دا وو چې چېرته هم چې دوی تله نه د دوی یو خاص دغه چې دین په دنیا دوی مقدم لرلو او دا همیشه دوی خپل پیژندنه هم دا قایمه ساتلې وه بیا حضرت المسیح رابعې د هجرت نه پس دوی هم یو کې ته راغله خپل سیاسي کیریر دوی پرېښودو دې لپاره چې خپلو ماشومانو سره د دوی خلافت ته جغد پاتې شي او بیا دلته چې دوی راغلو په سکول کې دوی د استاذ په طور کار کولو یو خاص عشق لرلو دوی خلافت سره او هر خلافت سره دوی ډېر د مینې او د محبت سلوک او د اطاعت نمونه ښودلې ده د سلمان رشدي خلاف چې کوم یو کتاب لیکلو لپاره کمیټې جوړه شوې وه د حضرت المسیح رابعې لخوا نو دوی هم دغه یو ممبر وو تبلیغ په میدان کې دوی ډېر نمایانه کردار لرلو په مختلفو ځایونو کې تبلیغي سټالونه به دوی لګول په ریډیو چې کوم تبلیغي پروګرامونه په ریډیو به هم دوی تبلیغي پروګرامونه کول په مختلفو ځایونو کې به چې کوم جماعتي مجلسونه کې به د سوال او جواب مجلسونه دوی لګول همدغه شان په کال 1980 چې کله حضرت المسیح رابعې د پین افریقن احمدیه مسلم اسوسییشن قائم کړو دوی دغه وړاندې صدر مقرر کړی وو دلته دوی د پیکم جماعت وړاندې صدر مقرر شوی وو په کال 1994 کې د ایم ټي اے د شروع کېدو نه پس د اردو کلاس په خاص شاګردانو کې دوی شامل وو او ډېر مهنت به دوی کول د اردو زده کړې لپاره چې څومره کوشش هم دوی کولی شو هغه وخت په اردو کلاس کې دوی د بړې بچې په نامه مشهور وو د غانا خلکو د دوی پیژنده د دوی ښځې او د حضرت المسیح رابعې د وفات په موقع چې کوم مجلس انتخاب خلافت و د دوی دغې هم رکن وو چې کله جامع شروع شوه په انګلستان کې نو سموده دوی په جامع کې انګریزي هم ښودلې ده هلته د دوی تقرر شوی ډېر په تقوا باندې روان عبادت گزاره صابر شاکر رحم دله او ډېر مشفق انسان و د عبادت جوش هم لرلو د دوی د کوروالا وایي چې د تهجد مونځ به دوی همیشه باقاعده سره کولو که بیمار به مو بیا به هم هغه نه کوله د قرآن تلاوت به ډېر په خوشحالانه او په درد کولو د قرآن ډېر آیتونه دوی ته یاد وو او د دوی ترجمه او تفسیر به هم بیا دوی یادولو چې مخکې بیا په تبلیغ کې په کار راولي یا په تربیت کې د دوی په کار شي بلکې د غانا ځینې خلک وایي چې د دوی په کورونو کې د قرآن داسې نسخې موجودې دي چې په اډو صاحب په خپل لاس لیکلي نوټونه هم موجود دي
په کال 2005 کې دوی ته د خپلو دواړو ښځو سره د حج کولو سعادت ترلاسه شوی و او ډېر ښه مزاج دوی لرلو او ساده انسانو. خدای پاک دې د دې درجات اوچت کړي، د مغفرت او د رحم سلوک دې ورسره وفرمایي. د دوی 10 ماشومان دي، لوڼ او زامن، 3 د دوی نوسان اوسي دي. خدای پاک دې د دوی نسل د هم په نیکۍ او په تقوا باندې قایم وساتي او جماعت سره د تړلې وساتي. اوس د مونځ نه پس لکه څنګه چې ما ووی د دوی غایبانه نماز جنازه به هم کوو. الحمد لله نحمده ونستعينه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.